الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. ناظرینو، نن سبا داسې دور دی چې هر سړی ته د زړه ټینشن او د زړه سکون نشتی. ټینشن ورته ډیر دی، د زړه راحت نشتی. هر سړی فریاد کوي، په ټینشنونو کې دی. هر سړی په خپلو خولو کې، په خپلو مصیبتونو کې ډوب دی. لہذا دې باندې زه تاسو ته دوه خبرې کول غواړم. اولنۍ خبره خو دا ده چې کله موږ ته یو تبه یا یو بل څه مرض ولګي، موږ د هغې دوا تالش کوو. یعنی یا ډاکټر لزغلو، یا حکیم لزغلو، یا چا لزغلو، یا چا لزغلو، خو د هغې دوا تالش کوو. او چې موږ ویو چې یاره دې سره زموږ د صحت برابر شي، دا مرض زموږ نه لرې شي، دا مصیبت لرې شي. خو موږ چېرته هم دا سوچ ونه کړو چې زموږ د زړه دا سکون به څنګه راځي، زموږ د زړه اطمینان به څنګه راځي، زمونږ د زړه نه به دا غمونه، پریشانیانې، مصیبتونه څنګه ختمیږي، دا سکون به څنګه حاصلیږي. دې باره کې چا هم سوچ ونه کړو. خو لہذا زه د دې په باره کې تاسو ته یو واقعات ذکر کوم چې هغه واقعه ده د حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه، چې هغه ذکر کړله د زړه د سکون او د راحت په بابت کې. حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه خواته یو سړی راغی، تپوس یې ترې وکړو چې حضرت ستاسو څه حال دی؟ حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه ورته جواب ورکړو چې زه خو ډیر زیات په مزو کې یم، ډیر په مزو کې مې سر دی، ښه په سکون اطمینان سره اوسېږم. او بیا یې ورته وویل چې د هغه چا نه ته د څه تپوس کوې؟ د مزو په باره کې ته څنګه تپوس کوې؟ ځکه چې د هغه د مرضۍ نه خلاف، د هغه د مرضۍ نه بغیر مطابق په معاشره کې، په دنیا کې، په کائنات کې د هغه د مرضۍ نه علاوه کار نه کېږي. او د هغه چا د مرضۍ څه سوال کوي ته چې د هغه د خواهش مطابق، د هغه د مرضۍ مطابق کائناتو کې هغه سکون او اطمینان چې کوم ده ته میلاویږي، هغه شان زندگی تیریږي، د هغه د مرضۍ مطابق کار کېږي. نو هر څه چې کېږي په دنیا کې، په کائنات کې، هغه زما د مرضۍ مطابق کېږي. لہذا څه چې الله تعالی کوي نو هغه زما د مرضۍ دي. نو دې سوال کوونکي د حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې حضرت دا کوم خبره چې ته کوي په کائنات کې زما د مرضۍ نه خلاف مطابق څه کار نه کېږي، نو دا خبره خو پیغمبرانو ته هم نه وه حاصله، نو لہذا تا ته څنګه دا حاصله ده؟ نو عزتمندو حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه ورته ډېر ښکلی انداز کې جواب ورکړو. هغه جواب دا دی، ویې فرمایل، سوال کوونکي ته وایي چې واوره، ما خپله مرضي د الله تعالی په مرضۍ کې دفن کړې ده، چې څه د الله تعالی مرضي هغه زما مرضي ده. یعنی الله چې څه کوي نو زه په هغې خوشحاله یم. په دنیا کې ټول کارونه د الله تعالی په مرضۍ سره کېږي او زما هم دغه مرضي ده، او پریشانی خو ما ته نږدې هم نه راځي. ځکه چې په دنیا کې چې د کم سړي نه خلاف، یعنی د هغه د عادت نه خلاف یو کار وکړی شي او د دې سړي خوښ نه وي، نو هغه پرې خفه کېږي. لہذا الله تعالی چې څه کار کوي زه خو په هغې باندې راضي یم. ځکه راضي یم چې الله تعالی که په ما غم راولي، مصیبت راولي، بیماری راولي، پریشانی راولي، نو په دې به الله تعالی خوشحاله. نو چې الله خوشحاله نو زه پرې خوشحاله یم. نو چې موږ دواړه پرې خوشحاله شو، نو لہذا د دې خو دا مناسبت شو چې په معاشره کې، په کائناتو کې زما د مرضۍ نه خلاف کار نه کېږي. نو زما عزتمندو، الله تعالی دې موږ له هم داسې زړونه راکړي چې زموږ رازونه، زموږ مرضي، زموږ د زړه سکون، غم، مصیبت، پریشانی هر حالت کې د الله تعالی د مرضۍ موافق جوړ کړی شي. نو الله تعالی نه زموږ هم دغه یو سوال دی چې الله تعالی دې زموږ د مرضي د خپلې مرضۍ مطابق او تابعدار وګرځوي. نو زما عزتمندو، الله تعالی دې موږ ته خپله رضا را نصیب کړي، د زړه سکون، اطمینان دې الله تعالی موږ ته را نصیب کړي. او د زړه سکون او اطمینان ټول په دین کې پروت دی. قرآن مجید تلاوت کوئ، الله تعالی به زړه د سکون میلاوي. مونځ اودس 5 ټیمه، 5 وخته مونځ اودس کول، دې سره الله تعالی د زړه سکون، نورانیت حاصلوي انسان ته. او
ذکر د الله تعالی کول د سره زړه را ژوندې کیږي، هغې سره د انسان زړه را ژوندې شي، سکون اطمینان ورته نصیب شي. د الله په نومونو کې ډېره ښکلې ذایقه، ډېره ښایسته اطمینان، سکون پروت دی. نو لہذا الله تعالی دې موږ خپل ذکر کوونکي جوړ کړي، الله تعالی دې موږ منځګزاره جوړ کړي، او الله تعالی دې موږ د خپل کتاب ویونکي جوړ کړي. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مخکې د نورو ملګرو سره د ثواب په نیت سره هم شیر کړئ. الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د خدای په امان، والسلام، جزاکم الله خیر.